خوږ استاد د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک صدر او د السید ګارډن پبلک سکول اینڈ کالج پرنسپل جناب سید راغب شاه صاحب د دې شخصیت په اړه موضوع ما چې د دې ملي په انعقاد کې د دوی یو ډېر اهم او ډېر غټ رول دی. ستانه په زموږ وګړو د کوم سټوډنټان دي که هغه په ټیبلوز کې دي که هغه په ملي نغمات کې دي او که هغه په ساينس ایگزیبیشن کې دي نو په د دې ملي په انعقاد کې د هغوی یو ډېر اهم رول دی او یو ډېر ښه پرفارمنس مظاهره وکړې ده. شاه صاحب د پښتنو کو د دې ملي په اړه سترجي تاسو به سویل غواړئ د دې ملي په اړه چې کوم بخکولي پروګرام په نوم باندې کې د دې ملي انعقاد شوی دی تاسو به سویل غواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اولنا مینوالو ته زما سلام دی او بیا عرض دا دی چې دا یو ښه ایونټ دی دې کې د بډګرام ټیلنټ چې دی هغه پالش کیږي او ډیره مزه کوي. دې کې خاص کر کې د ساينس ماډلې چې بچو جوړ کړي او هغه کې کم یو مینه چې دا ساينس سره پیدا شو دې کې بچو چې کم ټیبلو او مقابله وکړي او یو بل سره د انټریکشن یو موقع هغه ته په لاس رالي نو دا ډیر زیات خوشحالي وړ ده او زه دا امید لرم چې داسې مقابله چې دي همیشه په وټګرام کې کېدل پکار دي او دا تسلسل سره پکار دي. دینه مخکې څلور کاله مخکې داسې مقابلې شوې وي یعنی ظریف اللمانی صاحب چې دی هغه څلور کاله مخکې بډګرام کې یو ثقافتي میله کړې او اوس د ډېرو وقفې نه بعد دا میله روانه ده نو زه دې ته ډېر ښه نظر منې ګورم. استرجي د بډګرام شانتي په سیمه باندې کې دومره زبردست ساينس ماډل پیش کول یقینا چې دا زموږ لپاره د فخر خبره ده چې السید ګارډن پبلک سکول کې دومره قابل سټوډنټان دي چې هغوی دومره زبردست ساينس ماډل پیش کوي. د دې شاته څه راز دی؟ دې ته خو شاته راز دا دی چې دا ټیلنټ چې دی که نه زه به دا وایم دا دی چې یو علاقې میراث نه دی او ما مخکې هم ووایي وختي یو انټرویو کې چې دا ټیلنټ چې دی دا خلک دا وایي چې دا مانسیره په پوزیشن اخلي ابټاباد په پوزیشن اخلي هریپور په پوزیشن اخلي. زه به دا ووایم چې دا ټیلنټ چې دی دا یو خاص علاقې ته محدود نه دی. د بډګرام کې چې کوم ټیلنټ زه ګورم که نه زه به دې حوالې سره دا ووایم چې موږ مخکې جنا میتھمیټکس اولمپیډ مقابله دغه 2018 کې شوې وه که نه نو هغې کې زمونږ السید ګارډن پبلک سکول اینډ کالج بچي ته دي او د میتھمیټکس مقابله یې د 1000 ډویژن کې فرست پوزیشن اخیستی و. ټیک شوه دې موقع سره به زه به دا ووایم چې زمونږ یو بچی چې دی هغه په 2012 کې چې پښتو سره دی هغه تعلق دی بډګرام یو بیکورډ علاقې سره چې هغې کې نن هم بجلي نشتی او هغه 1000 ډویژن کې فرست پوزیشن اخیستی و. نو زه دا ویم چې د بډګرام خلکو کې ډیر زیات ټیلنټ دی او زمونږ زه به ستا نوم واخلم شیراز احمد شیرازي چې دی ته څومره بهترین کمپیرینګ کوئ او ته ستا په سوشل میډیا کې یو بهترین کردار دی ستا بهترین کالمونه راځي زه ګورم نو دا د بډګرام ټیلنټ دی دا د بډګرام د علاقې یو دغه دی اعزاز دی او بډګرام سیمې ډېر بهترین سکالر ورکړي بهترین ساینسدانان ورکړي او زه یو څو کلونو کې ګورم چې دلته کې به بهترین ډاکټران چې دي زما خپل ادارې یوازې 23 ډاکټران بډګرام نه ورکړه او بډګرام نه وافر مقدار کې ډاکټران انجینران چې دي هغه را روان دي پی ایم ایس افسران را روان دي آصف صاحب چې دی ایم ایس سی کیمسټري او اوس مخکې اے سی کوهستان بیا اے سی مانسیرا نو دا د شملي او علاقې نه د هغه تعلق دی. زه وایم بډګرام کې خو ډېر زیات ټیلنټ دی خو دې له د پالش کولو ضرورت دی او ستاسو شانتې کسان چې دي هغوی دا ټیلنټ یا ستا رور شو امیر جهان شیرازي شو تاسو دا ټیلنټ چې دی هغه پالش کوئ او هغه د عوام سامنے راولئ. نو زه خو تاسو ته دا عرض کوم چې تاسو دغه شان د پازیټیو چیزونه چې دي هغه زیات نه زیات سوشل میډیا کې شیر کوئ او دغه کوئ د بډګرام ښایسته روغ چې دی هغې باندې زیات کمنټس پکار دي او هغې باندې زیاتې خبرې اترې پکار دي. ډېره مهرباني دا ومنځته جناب راغب شاه صاحب.